وخش ولا بلا چاچا بھائی نورم مشتري بسم الله الرحمن الرحيم زيد دا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ خپل پلار ته انکار. حضرت زید بن حارثہ د حارثہ زوی رضی الله عنه د جاهلیت زمانه کې خپل مور سره د نیا نکاح کور ته تلو. بنو قیس قافله لوټ کړه چې په هغې کې زید هم و. د مکې بازار ته یې راوست خرڅې کړو. حاکم بن حزام د خپلې ترور حضرت خدیجې رضی الله عنها د پاره واخیست. کله چې نبی صلی الله علیه وسلم سره د حضرت خدیجه رضی الله عنها نکاح وشوه نو هغې زید د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خدمت کې د هدیې په طور پیش کړو. د زید پلار ته د ده په جدایۍ سخت تکلیف او غم او پکار هم وه چې د اولاد محبت طبعي څیز دی. ده به د زید په جدایۍ کې جړل او اشعار به یې ویل او ګرځېده به او اکثر به کوم اشعار ویل. د هغې مختصره ترجمه دا ده چې زه د زید په یاد کې جاړم او دا راته نه ده معلومه چې هغه ژوندی دی چې امید یې وکړی شي یا مرګي ختم کړی دی. په الله تعالی مې دې قسم وي ما ته دا هم نه ده معلومه چې ته ای زیده نرمې ځمکې هلاک کړی یا د غره ځمکې مړ کړی. ارمان ما ته دا معلومه شوې چې ته به ټول عمر کې کله واپس راشي که نه. ټول دنیا کې زما انتهایی غرض ته واپس راتلل دي. کله چې لمر راخیږي نو هم راته زید یادیږي او کله چې باران کیږي نو هم د هغه یاد ما زیروي او کله چې هواګانې چلیږي نو د هغه یاد راته تازه کوي. های افسوس زما غم او زما فکر څومره اوږد شو. زه به د هغه په تلاش او کوشش کې ټول دنیا کې د اوښ تیز رفتاري په کار راولم او د دنیا چکر لګولو نه به ستړی نشم. که اوښ د تلو نه ستړی شي نو ستړی به شي خو زه به هیڅکله ستړی نشم. خپل ټول ژوند به دې کې تېرومه. های افسوس که ما له مرګ راغی نو خیر دی ځکه چې مرګ هر یو څیز فنا کوي. اگر چې څوک هر څومره امیدونه ولري خو زه به د خپل ځان نه پس په خپلوانو کې پلانکي او آل او اولاد ته وصیت کوم چې هغوی دې هم دارنګې زید تلاش کوي. خلاصه دا چې هغه به د اشعار ویل او په جړا به یې تلاش کولو کې ګرځېده. اتفاقاً د هغه قوم څو کسان حج ته لاړل او هغوی زید وپېژانده. د پلار حال یې ورته واورو، شعرونه یې ورته واورول
او د هغه د یاد او د جدایۍ قصې ورته واورولې. حضرت زید رضی الله عنه د هغوی په لاس 3 شعرونه ورولېږل چې د هغې مطلب دا و چې زه دلته مکه کې یمه، په خیریت یمه، ته غم او فکر مه کوه، زه د ډېر سخیانو خلقو په غلامۍ کې یم. هغه کسان چې لاړل د زید رضی الله عنه خیر او خبرې د هغه پلار ته واورو او هغه اشعار یې واورول چې کوم زید ویلی وو او لیږلی وو او پته یې ورته وښودله. نو د زید رضی الله عنه پلار او تره د فدیې رقم ځان سره واخیسته او غلامۍ نه د خلاصولو په نیت مکې مکرمې ته راورسېدل. د تحقیق نه پس یې پته ولګوله او د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خدمت کې حاضر شول او عرض یې وکړو چې ای د هاشم اولاده او د خپل قوم سرداره، تاسو خلق د حرم اوسیدونکي یئ او د الله تعالی د کور ګاونډیان یئ. تاسو په خپله قیدیان آزادوئ، اوږو ته خوراک ورکوئ. مونږ د خپل زوی په طلب کې تاسو ته راغلی یو، په مونږه احسان وکړه او کرم وکړه او فدیه قبوله کړه او هغه آزاد کړه، بلکې چې څومره فدیه وي د هغې نه زیاته واخله. نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل څه خبره ده؟ عرض وکړو د زید په طلب کې مونږ خلق راغلی یو. نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایه بس دومره غوندې خبره ده؟ عرض وکړو چې حضور بس دومره عرض دی. نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایه چې هغه راوغواړئ او هغه نه تپوس وکړئ، که چېرې هغه تاسو سره تل غواړي نو بغیر فدیې اخیستلو هغه تاسو ته حواله دی، او که تل نه غواړي نو زه په داسې کس زیاتې نشم کولی چې په خپله تلل نه غواړي. هغوی عرض وکړو چې تاسو د حق نه هم زیات احسان وفرمایو. دا خبره په خوشحالۍ منظوره ده. حضرت زید رضی الله عنه راوغوښتلی شو. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ته دوی پیژنې؟ عرض یې وکړو جی او پیژنم، دا زما پلار دی، دا زما تره دی. نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زما حال هم تا ته معلوم دی، اوس تا ته اختیار دی، که چېرې ما سره اوسېدل غواړي نو ما سره اوسه، دوی سره تل غواړي نو اجازت دی. حضرت زید رضی الله عنه عرض وکړو چې حضور زه ستاسو په مقابله کې نور څوکو خوښولی شم؟ تاسو ما دپاره د پلار په ځای او د تره په ځای هم هغې دواړو پلار او تره ورته ووي چې زیده غلامي د ازادۍ په بدله کې خوښوي او پلار او تره او ټول د کور والا په مقابله کې غلام اوسېدل غواړي. زید رضی الله عنه ورته ووي چې او ما په دوی کې نبی صلی الله علیه وسلم طرف ته اشاره وکړه، داسې خبرې لیدلې دي چې د هغې په مقابله کې زه هیڅ څیز خوښولی نشم. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله دا جواب واورېده نو هغه یې په غیږ کې واخیستو او ویې فرمایل چې ما د خپل زوی جوړ کړه. د زید رضی الله عنه پلار او تره چې دا منظر ولیده ډېر خوشحاله شول او په خوشحالۍ یې پرېښود او ولاړو. فایده: حضرت زید رضی الله عنه دغه وخت بچی و. د وړوکوالي په حالات کې ټول د کور خلق خپل خپلوان په غلامۍ قربانول
چې د کوم محبت پته ورکوي هغه ښکاره دی. نو دا زید دا ماشوم و. بیا نبي علیه السلام زید نو دی ځان نه چې کله دغه حمله وشوه نو دی په مکې بازار کې خر شو او یو قبیلې واغستو. نو هغه بیا خدیجه چې د نبي علیه السلام مشر بیبي هغې واغستو. نبي علیه السلام چې کله د هغې سره نکاح وکړل نبي علیه السلام ته یې دا هدیه کو ډالۍ ورته کو. چې ډالۍ ورته کو نو نبي علیه السلام سره وو دغه کور والا پسې راغله پلار او ترۍ. نو زید ماشوم وګورئ خو دی ورته وایي چې زه ستاسو په مقابله کې نو د نبي علیه السلام په مقابله کې زه ټول خاندان قربانولی شم. دا د زید ماشوم خو هوښیار ډېر زیات او د نبي علیه السلام هغه خصوصیات او خصلتونه او ښکلي خویونه او چې د هغې نه واقفه شو. نبي علیه السلام یې قبول کړو، مور او پلار او ټول خاندان یې قربان کړو. نبي علیه السلام ته یې متبنا جوړ کړو، نه خپل زوی جوړ کړو. نو دومره مینه محبت یې ورسره دغه وکړو. هغه وخت کې دا جایز وله، اوس هم په دې امت کې اوس وروسته بیا دا دغه راغلی چې متبنا جوړول دا ټیک نه دي. دې کې بیا وروسته ډېرې کیسې راځي چې زوی د یو دی مثلا یا تره له ورکوي ماما له ورکوي بیا هغه متبنا جوړ کړي زوی جوړ کړي خپل. نو دا حقیقي زوی د نه دی. دې وجې نه نبي علیه السلام د خل دیو کې قرآن کریم چې دی نو زید نوم قرآن کریم کې راغلی دی چې نبي علیه السلام د خلکو اعتراض هم دا وکړو چې یاره کله چې زید خپله بیبي طلاقه کړه نو نبي علیه السلام د هغې سره نکاح وکړو. نو خلکو ورته وایي د خپل انګور سره دغه وکړو واده وکړو. دا خو زما حقیقي زوی نه دی که نه. الله طرف نه حکم راغی ګوره ستا حقیقي زوی نه دی. د ده کور والا چې هغه د سره نکاح ورسره کولی شي که دا ستا متبنا دا جوړ کړی خو زوی دی نه دی. په متبنا خپل زوی نه کېږي چې خپل زوی چې ستا ته نه پیدا بل چا د درکو هغه ستا زوی نه کېږي. په دې کور کې بیا ډېر مسلې د میراث راځي، دنیا مسلې پکې راځي. دې ته پلار ټیک ته هسې دغه په ادب په وجه ورته پلار ویلی شي چې پلار ماما دغه خو لکه نور ورته خپل پلار ورته نه شي ویلی. دا د شریعت نه خلاف دغه ده. الله دې موږ تاسو عمل کو توفیق راکړي. موږ زید ګورو کې مړه کې ماشوم خو ماشاءالله دومره هوښیار چې نبي علیه السلام سره پاتې صحبت اختیار کړو. نبي علیه السلام مور او پلار قربان کړو. زه دلته خوشحاله یم. نبي علیه السلام په هغې کې جفت کړو واغېسته او مینه محبت یې ورسره وکړو. ډېر زیات نبي علیه السلام خو دا زید قرآن ثابت قرآن کریم د بل صحابي نوم نه دی راغلی، د زید نوم راغلی دی چې نبي علیه السلام یې خوښ کړو. نو الله یې ورکړي چې تا دې قرآن کریم کې دننه وایو چې قیامته پورې خلک ذوق کوي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم أجرنا من النار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. او راځي خو تاسو هم د مانځه کوشش کوئ که نه. تاسو کور کې به د مانځه به ډېر کمې کوئ. هغو سبق له راځي تاسو مانځه له راځي نو هغه به شوق راځي که نه. کور کې بچو ته د مانځه تربیت ورکوه او خپله هم راځه هغو به هم راځي انشاءالله. او راځي چوټي نه کوي ښه دي.